बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې ماشوم کله پیدا سي نو آیا دا زر لمبول فایده کوي که چې لمبول یې لیټ کې فایده ورکوي. ماشوم پیدایش نه بعد کم از کم 24 غنټو پورې د لمبول نه دی پکار. د دې وجه څه ده؟ ماشوم چې کله مور ګېډي چې نو دته تیار خوراک ملاوي او تیار یو ګرم ماحول ورته ملاوي. پیدایش نه بعد دته د دواړو کارو چې امداد ضرورت وي. زر لمبول سره ماشوم ته دوه خطرې وي. یو خدا چې د بدن ټمپریچر ډیر کم دی سي او دا ماشوم پر خطرناک وي. دومره خبره ده چې کله ماشوم پیدا سي ډیرو خلکو بدالې دلی وي چې د بدن باندې داسې سپین یا زیړواله کلر سي کریم غوندې پراته وي او ډیرو خلکو دا خیال وي چې دا ماشوم بدن باندې پیدایش په ټیم ګندګي لګېدلې ده، حالانکه دا ګندګي نه وي. دا د ماشوم پیدایش نه مخکې د بدن باندې وي او دا د ماشوم خپل چرمن نه وړ وروتلي او د حفاظت لپاره د فائدې لپاره وي او چې کله پیدا سي بیا هم دته فائدہ ورکوي. نو که زر ولمبوي دا کریم تا جند لري کړل دې کریمو فائدہ شوی ماشوم ته چې دا د چرمن باندې پرېږدي دا غټه فائدہ ورکوي چې د جراثیمو نه هم حفاظت کوي او د ماشوم چرمن لپاره یو قدرتي موئسچرایزر کار کوي او د ماشوم چرمن نقصان نه بچ کوي. نو که ماشوم د زر ولمبیو نو دا یو حفاظتي دیوالو چې هغه تا جند لري که ماشوم د جراثیمو ته هم مخامخ که او ورسره د چرمن نقصانېدو خطر هم زیاته سي. نو چې کله ماشوم پیدا سي فوراً چې کار کول دي یو کپړې سره به صرف اوبو نه په آرام سره وچ کې چې دا کریم نه جند لري کېږي. دوم کار به دا وکړي چې ماشوم چرمن به د مور چرمن سره فوراً ټچ کې ماشوم مور سینې سره به ولګوي. او دریم چې باندې نه به یو کپړه ماشوم باندې واچي چې بدن کپړې چې پټ سي او په سر ورته یو ټوپۍ واچوه. او څلورم کار چې ماشوم پیدایش نه بعد یوې غنټې شننه مور خوراک شروع کولو کوشش وکړه او اخیری ضروری کار چې ماشوم لمبولو چې جلدی مکوه. السلام علیکم.